تر اوسه پولیس نه دي خو 31 سپټمبر کړی وو اوس روان خپل په مرضی یو. د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو له یو ځل بیا پیله سپتمبر ټیم ورکړی چې دوی دې په رضاکارانه توګه باندې پاکستان پرېږدي. په دې کې هغه افغان مهاجرین هم شامل دي د کومو سره چې پی آر او کارډ دی. د دغه اعلان نه پس په پاک افغان پوله تورخم ګیټ باندې د تیرو 2 ورځو راهیسې تقریبا د 3.5 زرو نه زیات خلک افغانستان ته په رضاکارانه توګه باندې اوښتي دي او د دوی په عمل کې تیزي راغلې ده. د دې حوالې سره افغان مهاجرینو وینا وه چې دوی په رضاکارانه توګه باندې د خپل تاریخ نه مخکې پاکستان پرېږدي او دوی په پاکستان کې ډېر ښه وخت تیر کړلو. دوی په دغه میلمستیا باندې د پاکستان حکومت او د عوامو شکریه ادا کوي. سید آغا زه خوشاب نوشیره نه راغلم پنجاب نه مزار شریف ته به ځم د خیر سره. سید یم بدونه خو اوس 40-45 کاله مونږ تیر کړه اوس خپل په مرضی روان یو. تر اوسه پولیس نه دي خو 31 سپټمبر کړی وو اوس روان خپل په مرضی یو. 40 کاله تیر کړه خو مونږ خو دغه وطن دی نو اوس به هغلته ځو بیا به هغه شي څه مشکل نشته او ښکلی ولاکه تر اوسه چا داسې ویلي چې دغه ځای ولاړ سه هلته کښېنه. نوم عبدالرحمن دی. په پنجاب نه راغلو ښه وخت تېر سو الحمدلله ډېر زبردست وخت تېر سو. ډېر ښه وه بس د حکومت روایم ښه وه او د خلکو دم ښه کور مور شی نسته نو زه به نو اوس به چېرې تامبو به لګوو هلته به پکې اړه وو نور خو شی نسته چېرته په سارا کښې نو دا شي پاکستان کې سوی وو. مخا به یادېږي کله چې راتلو نه ټولو ملګرو انډیوالانو ټولو را سره ژړله مونږ خپله ژړله او ټولو سه به خدای پامانۍ مو واخیستو نور نه کېدله وروره بس هلته مو هم دغه امید دی بس خدای دې وکړي چې هلته مو هم دغسې کار برابر سي لکه څنګه چې دلته وو. د یونیسیار تر مخه په پاکستان کې د وخت 1.4 میلیونه افغانان دي او پاکستان د دوی د 40 کالو نه زیاته میلمستیا وکړله. ولې د یونیسیار تر مخه هم افغان مهاجرینو ته دا اطلاع ورکړې شوې ده چې دوی دې د 1 سپتمبر نه مخکې پاکستان پرېږدي او دوی له به په افغانستان کې هغه ټول مراعات میلاویږي کوم چې د دې نه مخکې افغان مهاجرینو ته د یونیسیار له اړخه میلاو شوي وو. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.